نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے وکس را دي چې الله رسول لما څخه ډیر غټه ګناه شوې ده چې الله تعالی به ما ته بخښول دي کبه نه وي هغه ګناه ده ته بیانولای نه رسول الله په جواب کې ورته وایي چې د مور پلار خدمت چې وکړه الله تعالی به هغه ګناه درته نو د مور پلار خدمت باندې الله تعالی د انسان ګناه به وګورم او د مور پلار سره به څنګه طریقه کوي اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم کی فرمائی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَى فیصلہ کرے دا ربک استارب اولا فیصلہ دا چا کرے دا اللہ تعبدوا إِلَّا إِيَّاهُ سیدھا اللہ تعالیٰ دا عبادت بغیر بدبل چا عبادت نہ کوئی اولا درجہ دا ومانا سلمت کے ہوئے سیدھے تا حقوق اللہ ہوئے او دویم درجہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا تاسو بل مور پلار سره احسان کوئ اما یبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فمور پلار کې کچېری یو پدې کې سپیچره شي فلا تقل لهما اف الله تعالی په قران کریم کې فرمایي دا د اف کلمه به نو ورتوای خپل ستړیا ولا نو ښکار کوي دا خبره ډېر لري چې مور پلار ته خوش کړي او مور پلار ته ښکار کوي مور پلار دستاله ورو څخه غدې تراوي دا په خپل وجو اوریدلې او بشاو پاک ورو کې ولیدلې ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما د دې سره سکه تاسو خبرې کوئ ډېر په نرم لهجه باندې تاسو وګورئ د خپل اولادو سره تاسو څنګه په څنګه تل باندې لګي دا مور پلار سره ورته راکړم طریقه واخفض لهما جناح الذل الله تعالی فرمایي دې ته رحمت کو ضرور وغوړوي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او دا ډیره مختصره دعا ده د مور پلار لپاره دا وایس رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله تعالی زما پر مور پلار باندې رحم وکړي لکه څنګه چې دې په خوشنیوالي باندې زما تربیه کړې ایو مستون دعا یې مور تاسو راوړو سپهر مانځه کې مور پلار ته کومه دعا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله تعالی دې موږ تاسو ته د مور پلار د اطاعت فکر راکړي الله تعالی موږ دې له دې آثار څخه وساتي واخر دعوانا